بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې نن تاسو سره لوپس یو بیماری ده د دې باره کې خبره کول غواړم. د دې مریضان دلته ډیر زیات راځي، خو مسله دا ده چې دا بیماری زمونږ پاکستان کې خاص طور باندې صوبه سرحد کې ډیر زیات دی او ډیر عام دی. خو اکثر چې مریض راشي ما نه تپوس کوي زما بیماری څه ده، نو زه ورته مجبوري نه وایم چې د دې بیماری فی الحال اردو کې یا پښتو کې نوم هم نشته. دا داسې بیماری ده چې دا ځوان جنکو ته کیږي، که لس جنکو ته وشي نو یو نیم چرته الګ ته کیږي. خو که الګ ته وشي نو دا مطلب نه دی چې کم وي، الګ کې بیا زیات خطرناک ژوند ته خطره زیات وي. د دې بیماری نشانیان ډیر زیات دي او هر مریض کې بیل بیل کمبینیشنز کې دغه تکلیفونه کیږي. خو عام طور باندې خوله پخې ده، سرمن باندې داغونه، سر ویښته غورځېدل، لږ نه والا بالکل سر ګنجه کېدل، مخ باندې او خاص قسم داغونه وي چې کوم ته وایي بټرفلای ریش، تاسو تصویرونه به یې ګورئ. دین علاوه سینې کې درد، سینې کې زړه چې کوم غیر چاپې روبه شي، کله کله ساه کې تکلیف راتلی شي، مازخه کې تکلیف وشي نو ځواني کې فالج کېدی شي، ښځو کې بیا بیا حمل ضایع کېدل د دې نشانی کېدی شي. دین علاوه ګردې فیل شي او وینه هر درې قسم وینه وي انسان وجود کې، نو درې وانه دونه کم شي چې وینه خېجول یا ژوند ته خطره دې سره کېږي. دا بیماری مونږ چې کله ما بهر انګلند کې کار کړی دی نو هلته مونږ دا ولیدو که یو انګریز ته کېږي نو 2.5 ځل زیات پاکستانی خلکو ته هلته کېږي. او دقه زما ایکسپیرینس پاکستان کې هم دی چې دلته دا بیماری ډیر زیات عام دی. چونکې د دې بیماری نشانیان ډیر بیل بیل دي او هر مریض کې هر یو شی یو ځای نه کېږي، نو اکثر تشخیص کې ډیر زیات وخت ولګي. ما ته دا مریضان اکثر دونه زیات نا وخت راځي چې ژوند ته خطره وي. ای خالی یو دارو چې کم پکاري ژوند بچ کولو لپاره هغه تقریبا 3.5 لک خرچه وي او زمونږ پاکستان کې غریبي ده، دا دارو انتظام کول مریض لپاره هم ګران وي. کله کله مونږه کوشش وکړو خو مریضان تقریبا هر هفته یو جنې یا الګ دلته هسپتال کې داخليږي او هغه بیا لکه ژوند بیا پاتې نشي. نو دا ډیر زیات افسوسناک خبره ده. خو دې بیماری باره کې لږ شانته معلومات ورکول ډیر ضروری دی. دا د قوت دفاع نه پیدا کیږي، د دې څه وجه نه د انسان داسې نه چې انسان څه کړي نو یې نه پس کیږي. کله کله غټ بیماری نه پس یکدم شروع کیدی شي، د ځوان خلکو کې زیات وي، بوډاګانو کې کیدی شي، خو زیات تر ځوان جنکو کې دا کیږي بیماری. او د دې علاج او تشخیص په وخت باندې وشي نو ډیر زیات ښه فایده مند علاج ممکن دی. مهرباني.